خو په اسلام آباد کې دا مطالبه کړې تاریخ تحفظ آیین پاکستان په ګډه موږ دا مطالبه کړې ده چې دا حکومت به استعفا ورکړي سرفراز به استعفا ورکړي دا بخش کاکړ ماما او پلانی ماما دا به استعفا ورکړي دا د دې نه دي چې سړی خبره وکړي دا به استعفا ورکړي تا سره زه خبره وکړم څه ته خو د دې اختیار هم نه لرې چې خپل کور ته ولاړ شي د ژوندي سړي تا 10 روپۍ 10 کروړه 40 کروړه 50 کروړه پر یوه سیټ ته اخیستي دي ما ته وایه 1 کروړ 100 لکه روپۍ بده خبره زما په خوله کې دا بده ایسي لیکن وبه یې که وارې خپلې مور ته یې ورکړي خپلې مور ته یې ورکړه دا 1 کروړ 100 زره روپۍ په 1 کروړ 100 زره روپۍ دا شهیدان موږ نه خرڅوو او که خدای مکه ضرورت و دا 1 کروړ 40 زره روپۍ به موږ خپله ورکړو که یو څه دي که دوه دي که درې دي که پنځه دي هغه به موږ خپله خبره دا نه ده خبره دا ده چې تا زه ولې یا ځانه بللی یم تا زما بچیان ولې یا ځانه بللي دي چې ته به یې وژنې د تا سره به حساب نه کړي یو مخکې فیصله کړې ده دا ستا ژیره او دا ستا لنګوچه دا د وګر جهان ته ویلي چې دا دهشتګرد دی دا یې وګر جهان ته ویلي دي چې دا پښتون بل شی نه دی بس صورت یې خریلی دی لنګوټه یې ده ژیره یې ده بس بل کار نه لري انسانان حلالوي دروغجنه بې حیا د دنیا کتابونه ګرد وګوره انګریز فرانس بود مذهب ملنګان هټوران هندو کوریا خلک د جاپان خلک په افغانستان کې ګرځېدلي دي هیڅ چا هم دا نه دي ویلي هیڅ چا هم دا نه دي ویلي چې پښتون افغان یا فرقه پرست دی یا دهشتګرد ټولو ویلي دي چې موږ لاړو په دا وطن کې وګرځېدو ماجف له به ورلو چا د موږ دا پوښتنه نه ده کړې چې ته د کوم مذهب یې دا پوښتنه یې نه ده کړې چې د کوم ځای راغلی مېلمه یې و مېلمه یم بستره یې هم راکړې ده ډوډۍ هم راکړې په انګریزي کې وایي او لیکلي دي چې په افغان وطن کې بورډینګ اینډ لاډجینګ از فري په افغان وطن کې شپه او ډوډۍ مفته ده نن تا به دا کتاب خلاص کړی دی چې دا دهشتګرد دی زه دهشتګرد نه یم ها په وطن خوا به ده په مور خوا به ده په عزت خوا به ده د وطن په استقلال خوا به ده چې زما وطن ته په کږو سترګو وګورې پښتون بچی بلوڅ بچی د وطن بچی پښتون به نه چې ستا سترګې نه وکړي چې ستا سترګې نه وکړي زما وطن ته په کږه سترګه نه ګورې زما وطن زما دی دا زموږ سره رسالداران دا زموږ شهیدان چې پراته دي دا چا واستول ته چې جنګ له سړی یاسته یې خو پتک به یې په غاړه یي کارتوس به یې پوره یي د کاک وړه به ورسره یي ملګري به یي پلانا به یي نو به دی ځي په یو خوا تا راوبلل د اوبو پر یو مرکز دې کښېنول هر چا چې لېږلي هر چا ته چې هر څه مطالبې کړي صاحب خپل ځای زه ملګری یم هر چا چې دا خلک دا د اوبو ځله لېږلي دي دا د دې خلکو قاتلان که ډیپټي کمیشنر دی دی قاتل دی که کمیشنر دی دی قاتل دی که هوم سیکرټري دی دی قاتل دی که چیف سیکرټري دی قاتل دی که موږ یو عدالت درلودی پکار ده چې موږ د دوی خلاف اف آی آر داخل کړی وای ودې لېږل صحیح ده ودې لېږل سرکاري خلک ډیوټي به یې کوله دوه میګزین کارتوس تا ورکړه بیا دې نه وتل چې چیرې دې لېږم څه وکړه بیا چې دې ولېږل او خلکو حمله پر وکړه بیا چې دوی رابطې کړي دي چې دا هر چا سره یې کړي دي دا معلومات وکړي ملګرو جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان ANP بله پارټي دا معلومات وکړي چې دې غریبانو چا ته ټلیفونونه کول چې عزیزه پر موږ حمله زوروره ده کومک راورسوي دا هم زموږ قاتلان دا هم د دې شهیدانو قاتلان دي دی خواستې درته کوي زارۍ درته کوي چې وروره سړي ډېر شو ټوپک یې ډېر شو فلانا یې ډېر شو ته غږ نه کوي اوس را روان سوی یې ما سره مذاکرات وکړي پښتانه
بچیان دونې ارزانه نه دي چې موږ به په خواریو په تکلیفیو ولوږدوو ته به یې داسې وژنې لکه د دغه سپېلني د سپاند سپلني دا دې په خدای قسم وي چې د پلار نوم درته هېر کړم په خدای دې قسم وي چې مغزي در برابر ته له ونه یې کړې مغزه خراب شوي ما بچیان دې دپاره ډېژول ته به یې وژنې بیا یې دونې بې حیا یې دغونې بې پښتو یې دونې بې مسلمانۍ یې چې په راوړلو کې دې هم حیا نه ده کړې پر له غورځولي دي وو دا سن دې پټه کړی وو را دې وړو داسې خلک د کساب داسې خو کسابان څونه هم نه پر له غورځي دا پور لري دا پور لري بده خبره د ترخې خبرې نه کوم عزیزانو دا مجلس غواړي د ګډ پښتانه د ګډ پښتانه یو مجلس غواړي باجوړ کې هم بده ورځ ده په وزیرو کې هم بده ورځ ده مسعودو کې هم بده ورځ ده کرایه بار کړې ده کرایه وژلې ده پلانه یې کړي دي د ګډ پښتانه د مشرانو مجلس غواړي دا مجلس به کوو او په کلکه به کوو هېڅ اسمان نه نړېږي 40 کسه انیوالا پکښې تر 50 کسه 50 کسه موږ غریبان خلک یو زموږ په کلي کې 50 ځوانان چیرې دي ته به دا وژنې بیا احسانه بللې زما پیسې به دې غلا کړي ما دونه بې ننګه بولي تحریک تحفظ آیین پاکستان ما ته وویل چې د درنې والا سره خبره وکړه په کومه ورځ موږ غواړي جلسه کوي درنې له درسو چې دوی وایي د هغه کلکه ملګرتیا ورسره کوو او په ګډ پاکستان کې ورسره کوو په ګډ پاکستان کې ورسره کوو زما خبره خپله دا ده زما خبره دا ده عزیزانو چې هسې مې لاس وراشولی دی دا درنې به ډېروو دا درنې به ډېروو احتجاجونه به ډېروو مرداباد زنده‌باد به ډېروو چاته بد نه وایو په هره ضلع کې ډیپټي کمیشنر پر دفتر په کار ده چې مظاهره یي په هره ضلع کې نور څه نه یي یو مخه فیصله کړې ده دا ستا ږیره او دا ستا لنګوچه دا د وګړ جهان ته ویلي چې دا دهشتګرد دی دا یې وګړ جهان ته ویلي دي چې دا پښتون بل شی نه دی بس صورت یې خریلی دی لنګوټه یې ده ږیره یې ده بس بل کار نه لري انسانان حلالوي دروغجنه بې حیا د دنیا کتابونه ګرد وګوره انګریز فرانس بود مذهب ملنګان هټوران هندو کوریا خلک د جاپان خلک په افغانستان کې ګرځېدلي دي هېڅ چا هم دا نه دي ویلي هېڅ چا هم دا نه دي ویلي چې پښتون افغان یا فرقه پرست دی یا دهشتګرد ټولو ویلي دي چې موږ لاړو په دا وطن کې وګرځېدو ماجت له به ورلو د چا د موږ دا پوښتنه نه ده کړې چې ته د کوم مذهب یې دا پوښتنه یې نه ده کړې چې د کوم ځای راغلی مېلمه یې و مېلمه یم بستره یې هم را کړې ده ډوډۍ هم را کړې په انګریزي کې وایي او لیکلي دي چې په افغان وطن کې بورډینګ اینډ لاډجینګ از فري په افغان وطن کې شپه او ډوډۍ مفته ده نن تا به دا کتاب خلاص کړی دی چې دا دهشتګرد دی زه دهشتګرد نه یم ها په وطن خوا به ده په مور خوا به ده په عزت خوا به ده د وطن په استقلال خوا به ده چې زما وطن ته په کږو سترګو وګورې پښتون بچی بلوڅ بچی د وطن بچی پښتون به نه چې ستا سترګې نه وکړي چې ستا سترګې نه وکړي زما وطن ته په کږه سترګه نه ګورې زما وطن زما دی ما بیشلی دی تو خو یاغیان بولې تو خو یې هغه بولې نو مینز لینډ د هېڅ هم ځکه وایي نه ده یاغستان دا یاغستان نه دی دا ډېر دروند کام دی دې پټ مځکه بیشلې ده پر هیلو یې بیشلې ده پر خیلو یې بیشلې ده پوله یې معلومه ده نن عزیزان موږ په هغه کې د خدای جان نعمتونه دا بزبل رالو روسیان رالو بیا امریکن رالو بیا اوس دا بلاوي د افغانستان یې کتلی دي دا وطن یې کتلی دي فیصله یې دا ده چې د دې وطن شتمني د دې وطن هغه نعمتونه چې خدای پاک ورکړي دي دا به د دوی څخه موږ په زور
و خدای ته وګوره و قرآن ته وګوره مسلمانان یو سره د وطن اوسېدونکي یو پاکستان چلوې د پاکستان د چلولو لار دا ده پاکستان به یو فیډریشن وي د پښتون وطن ټول اختیارات به د پښتون ولس وي د پښتو ژبې به عزت وي د پښتون د کلچر د ژړي د لنګوټې به احترام وي پلانی شی به د مرکزه سره وي منتخب پارلمنت به فیصلې کوي بلوڅ هم دا غواړي د بلوڅ وطن د بلوڅ وسایل د بلوڅ په خدمت کې د سندي وطن سندي وسایل د سندیانو په خدمت کې د پنجاب وسایل د پنجاب زندگی د پنجابیانو په خدمت کې هر یو خپله صوبه خپل اختیار پوځ ماما دنیا فوجونه لري امریکا یې لري فرانس یې لري چین یې لري د دنیا هر تم زموږ پوځ دی خدای دې ډېر لوی ډېر زورور پوځ یوه مهرباني به کوې په خواست درته وایي سیاست ستا کار نه دی مهرباني کوه دا د خپل دغه کې اوسه په سیاست کار مه لره خلک به ووټونه سره اچي که جمعیت ګټي زندهباد که پیپل ګټي زندهباد که دوی نه ګټي موږ یې ګټو موږ زندهباد که موږ ګټ نه ګټو بل څوک یې ګټي زندهباد که پاکستان چلوي لار یې دغه بلوڅ هم دا وایي سندی هم دا وایي پنجابی هم دا وایي موږ هم دا وایي او که زور دی ډنډې دې راخیستې دي مرګ دې را په مخه کړی دی موږ به وګرځو سلا به سره وکړو موږ توپک نه راغلو موږ توپک نه راغلو لیکن موږ به دی نه بولې بې حسابه کام به مې نه بولې قرآن کریم حکم کوي ته وایه زه قرآن منم ته وایه چې پاکستان د اسلام دپاره جوړ شوی قرآن کریم وایي په قصاص کې ستا ژوند دی قرآن کریم وایي زه د چا قصاص واخلم دا بچیان چې مړه دي دا بې حسابه زه د چا قصاص واخلم قصاص موږ نه یو موږ توپک نه راکړو بلوڅ هم دا خواست کوو نور څه هم دا خواست کوو تاریخ تحفظ عین پاکستان والا به هم راشي عزیزانو د دې ظلم خلاف د دې دغه خلاف ولاړېدل پکار په لیونتوب نه په تنظیم د خبرو وخت تېر دی عزیزانو دا د پراته د غریبان په ګټې نه رانه کله به موږ سر سره خلاصوو کله به سره کښېنو د خبرو وخت تېر دی د عمل وخت دی عزیزانو خپل صفونه برابرو خپل صفونه برابرو د خیر دپاره د ظالم سره د مقابلې دپاره رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وایي تر ټولو افضل جهاد د جابر سلطانو مخ ته رښتیا ویل بل څوک یې وایي کې نه وایي د پښتنو د ملا ماتې کې نه وایي د ګډ پښتانه د ملا ماتې کې نه وایي یا به موږ کلمه په رښتیا نه یو ویلی موږ کلمه ویلې ده کلمه په خپله بغاوت دی عزیزانو لا اله چې ته وایې لا اله معنا هېڅ شی نشته لا اله معنا هېڅ شی نشته بیا یې ته مکمل کوې الا الله بې له خدای محمد رسول الله موږ یو خدای منلی دی موږ یو خدای منلی دی او اقبال یو شعر دی وایي یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات وایي ته چې دا یوه سجده کوې دا یو قرآن خدا ته چې کوې دا د دنیا جهان د دغه څه تا خلاصوي که پښتانه ګرمه کړې ده سرفرازه کې د تا سره کړې ده کې د فوج سره کړې ده کې د بل چا سره کړې ده دا د پښتانه راشي وراسه واستا عزیزانو ګرمه کړې ده قانع که پښتانه ډېر درانه خلک دي ډېر پراخې لمنې لري در پرې وژني داسې به یې نه بولي داسې به دا ډېر بد کام دی دا ډېر خطرناک کام دی د دې ډېر زورورې توبه مې د ارادې دي ولې یو سړي د پلار پور 40 کاله بعد واخیست مولوي صاحب ولې یو سړي د پلار پور 40 کاله بعد واخیستی ولا بل ورته ویل لکه تلوار دې ولې وکړه دا ډېر بد کام دی دا خبرې نه پرېږدي داسې اسانه به نه بولي چې تا په کې وغورځول ښځې یا د ځینې یوړې شاخ دې کړ ځینې دا په دغه کې پراته دي بیا تیزاب پاشلي دي
دا د دې حساب راوړې که خدای کول انشاءالله الرحمن د دې حساب راوړې او د قرآن شریف په رڼا کې به راوړې د پښتانه د ګس په رڼا کې به راوړې عزیزانو شکنځاوې نه کوو بد نه کوو د موږ سره بد شوي دي خپل صفونه برابر د هېڅ چا سره د هېڅ چا سره اوس په دغه نه خلاصېږو اوس به د ګډ پښتانه په مشوره خلاصېږو د ګډ پښتانه دا پښتون به مشوره سره کوي د ګډ پښتانه مشوره به کوو پښتون پر هر ځای بده ورځ ده وزیر کې سره زر راوتلي دي دوی ګولۍ ورته نیولي دي باره یې نن په دغه کې ټکان دي په زرغونه کې یو کلی د مخه وار کړی و اوس دا نور خلک باره یې موږ لږ خلک یو موږ لږ خلک یو عزیزانو د خلکو په خیال دا دی چې دی به موږ بار کړي بیا به دی زموږ د وطن شتمني خوري زه خو واده درسره کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما د وطن په شتمنۍ دی ملاوري او ما خپل وار نه کړ چې زه مسلمان هم نه یم زه پښتون هم نه یم داسې به ورته درېږو لکه اوسپنه ورور مهرباني وکړه راسه پاکستان زموږ ملک دی راسه د ملاواسي په مځکه کې سره زر پیدا شوي دي ورسره کښېنه یو برخه ده ته ورکړه په ملاواسي خپل عزیزان دي پوه کړه درېیمه برخه یې ستا د کام دا درېیمه چین راځي وړي درېیمه یې د پاکستان راسه موږ به خپل منګول یم در شریک په هغه کارونو کې به کلونګان هم وو موږ ته برخه راکړه که تا دی بللی دی چې به راولاسي به به ټکان کوم بیا به توبه مې دغه کوم مه کوه پر دې وطن له سکندر یوناني نیولې له سکندر یوناني نیولې تر امریکا نه پورې دا ګډ ستړي شوي دي دا د لمنې روی درته نو خدای ته وګوره ځان مه پرګوره او که خامخا ځان پرګورې که ستا د خپلې مور نوم په یاد وي بیا زما د مور نوم بدل مهرباني وکړئ دا مه کوئ دا خلک دا ښایسته ملک دا بدي ته مه اچوئ دا ودغه ته مه اچوئ د سړیتوب لار دا ده هر چا چې دا خلک لېږلي دي په کار ده چې دوی استفا کړی وای نه وای استفا کړی بل چا ایستلي وای د نوکرۍ ایستلي وای قرار ناست دي پر ټرمپ باندې مولوي اسې صاحب پر ټرمپ باندې ټک وشو ګولۍ د دغه سره تېر شو غوږ سره 12 ګنټې کې چې کومه ښځه د انټیلیجنس د هغې ذمهواره وه هغې استفا وکړه هغې ویل دا زما د ادارې کمزوري ده چې زما پر پرزیدنټ باندې ټک وشو دلته په درزنو خلک مړه دي یو ټرین وجنګېږي وزیران استفا ورکړي دلته په درزنو خلک مړه دي ته ناست یې باچې کوې په خدای چې د دې باشي ستا د سیټ لاندې خو سرې له بې ولي بیا به ته پر ساز کول ته نه شې کښېنستی که لیونتوب کوو لیونتوب به نه کوئ لیونتوب به نه کوو موږ عزیزانو عقل به سره شریکوو ضروري نه ده چې بس پښتونخوا وولره صحیح ده یا ګرد خلک حق لري هر ولس هر قام هر جماعت هر عالم هر تبلیغی هر وکیل هر جرګمار هر توپخمار د وطن خلک حق لري خپل ولس به غږوو له موسیقۍ نیولې په جنوبي پښتونخوا کې څه دغه دي دا به غږوو د بلو سره مجلس کوو دا خپل احتجاج په طریقه باندې پراخوو دا درنه به وي نور طریقه پراخوو پر تا باندې عزیزانو پر تا د تجارت لارې تړلې دي بلکل سم د دوستون یې نیولی دا هم مشوره غواړي چمن ملګري به ناست دي اصغرخان دوی به ناست دي په کار ده چې چمن خلک پر دې سوچ وکړي چې تجارت در نم کښېني چې د تجارت در نم کښېني شروع ورته لارې نه خلاصي په افغانستان سره ته بدي کوې په بدۍ نه خلاصېږي افغانستان که لیونتوب کاوه موږ تجویز کوو پاکستان د خپلو همسایګانو د اقوام متحده په مشرۍ کې میټینګ راوغواړي مولوي فضل الرحمن صاحب به طالبان راوړي دا حکومت به راوړي دلته به سره کښېنو ازبکستان تاجکستان چین ایران پاکستان او افغانستان که افغانستان رښتیا لیونتوب کاوه لکه ته چې وایې چې افغانستان دلته مړي کوي افغانستان ته دهشتګردي کوي که تا پر افغانستان ثابته کړه ده
چې په افغانستان دهشتګردي کوي موږ ته ملګري نه وکړه بیا موږ ته پاکستانیان نه وي او که هغه وایي چې سړیه لیونتوب به نه کوي زما د ازادۍ خیال به ساتې ستا ازادۍ خیال ساتم زما مدعي به نه ساتې ستا مدعي نه ساتم دغسې خوابدی که زما د خوا د رالی په کوټه کې ساتې ویې ساتم که ستا د خوابدی رالی کندهار کې اوسېدی ودې اوسي راویې غواړئ دلته کښېنئ سره اقوام متحده سیکرټري جنرال په مشرۍ کې د ګډ همسایګانو میټینګ راوغواړي افغانستان به هم راشي چین به هم ایران به هم وي فلانا به هم وي ګډ به سره کښېنئ مجلس وکړئ سکیورټي کونسل زورور خلک خدای زورور دی خو نن سبا طاقت د دوی سره دی امریکا ته فرانس دی چین دی انګریز دی روس دی د دې ګردو بچیان په افغانستان کې مړه دا دې کښېني د دریم په توګه بیا که افغانستان مداخلت کاوه افغانستان دې پر لاس وي که دې کاوه دی دې پر لاس وي کیسه به وایي او که خامخا لګیا یم چې زه میله جوړوم په وزیرستان کې په تیرا کې او خلک به دغه ناست وروره پر موږ خپل بچیان ګران دي پر موږ بچیان ګران دي که زموږ بچیان دهشتګردي کوي مرګ یې روا دی دا هم دهشتګردي ده اختر وینګل راته وویل هغه ورځ په دغه کې وویل موسیاني سردار د زهریان یو لوب پښه ده اوس د هغه دروازه یې ور وچکوله هغه راووتی دوه زامن ورسره دي بیجر صاحب دی یا ملګري دي کنداغونه یې ورسړي ته ونیو د سپین ږیري موسیاني په کنداغو یې خلک یې د کور په دروازه کې زه ځوان هلک و چې په هغه ته خلکو کلاشینکوفونه نیولي هغه به خامخا مداخلت کړه او مداخلت وکړي د پلار د مخه یې وویشت دا دې ته کم نوم ورکوي ته به ملا واشې یا اصغر خان یا د مصطفی خان زوی فلانی دا د دغه یا بل وزارت مشر سړی یې دا جي دا د کور راباسي د زامنو سره په کنداغانو بې ویې بیا که خلکو د خپل پلار ننګه کوله چې ولې وله ګولۍ به دې خلاص شي پښتانه ولکه خلاص شي ګولۍ به دې خلاص شي پښتانه به ولکه خلاص شي بیا ولکه پاکستان که پاکستان جوړوو د پاکستان جوړېدو لار دا ده دا جرګه له موږ سره مه کوه راسئ په اسلام آباد کې سره کښېنو چې آیین خپل ځای ته ولاړ شي چې آیین خپل ځای ته ولاړ شي پارلیمنټ خپل طاقت پیدا کړي عدالت ازادي پیدا کړي پریس آزاد شي پاکستان بهترین خوشحاله ملک دی تر قیامته یې سره چلو او که تا توپک پیدا کړی دی پر ما یې ګورې ستا خوښه ده پروا نه لري ما له خدای راوستلې خدای راوستلې او فارسي کې دغه دی ما شاعر نه دی معلوم په فارسي کې دی یو شعر دی وایي حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر وایي د وطن مینه د سلیمان علیه السلام در ملک هم خوږه ده او د وطن ژرګې و دغه د بل د ملک تر ګلانو سړي ته ښه ایسي بله ټوکړه د یوسف کې به مصر بادشاهي مې کړ یوسف علیه السلام چې په مصر کې بادشاهي کوله ولده به ویله یوسف که به مصر بادشاهی میکرد میگفت گدا بودن یک کنان خوشتم ولده به ویله چې در دې بادشاهي کشکې زه د خپل کلي ملنګ وم چې یوسف علیه السلام پیغمبر د پیغمبر زوی وایي د مصر بادشاهي مې نه ده خوښه د خپل کلي ملنګي مې خوښه ده چې پیغمبر دا وایي نو زموږ د ملا او ستا مهرباني وکړه لیونتوب مه کوه چا ته ظلم وکړي تر فرعون ظلم نه شي کولی فرعون ته په قرآن مجید کې کیسې دي قرآن مجید کې القصص سورت په خپله په نورو سورتونو کې فرعون ته چا دا وویل چې دا چې ګیر کړي دي دا غریب کام دا ازادي غواړي د دې علاج دا دی چې سپین ږیرو خواري لګیا دي خواري کاږي نوی کښتۍ چې پیدا کېږي الله وایي ته دونه زونه خو هم نشې کولی فرعون د موسی علیه السلام د کام بچي حلالول یو بیا هم نسو خلاص هغه لغړ
خدای پاک ولاړ کړل هغه لغړ خدای پاک رابري کړ موسی علیه السلام په مخ فرعون غرق شو په دغه کې موسی په قرآن کریم کې الله پاک غلامي بندګي بللې ده او د بندګۍ خلاف الله پاک وایي چې ما او موسی ته وویل چې ورشه و فرعون ته وایه زما کام ستا د بندګۍ خلاص غلامي و بادشاهي به نه سره جوړو موږ سره سیالان پنجاب زنده‌باد سندۍ زنده‌باد بلوچ زنده‌باد سراکۍ زنده‌باد پښتون زنده‌باد راشي خپل ملک وشر او که خامخا پر دغه خره سپوري الله پاک دې درپېښ کړي الله پاک دې کور خراب کړه الله پاک دې ویښ وکاږه زموږ بچیان دې وژلي دي ته د خپلو بچیانو غم ووینې چې تا ته اندازه ولګېږي د خدای په امان ډېر مننه